بسم الله الرحمن الرحیم. ګرمیوالو مسافرانو سلام علیکم. زه راغلی وم پېښور ته، بچیو چیک اپ مو وکړو. زه د نجیب ډېره شکریه ادا کوم چې هغه ما ته بېګا 15,000 روپۍ راکړي. چیک اپ مو وکړو، څه لږې خلک ورستولي وي، ټوټل ما سره 40,000 روپۍ وي. هغه کې مو علاج کم راواخیستو. نو هغه کې ما ته اوس ډاکټر 2 ټسټونه لیکلي دي چې هغه په هغه پنډۍ کې کېږي. نو زه اوس راغلی یم ریډینګ کې ولاړ یم. نو ما سره د 1 روپۍ دراک نشته دی، نو زه پنډۍ ته په چي لاړ شوم. نو هغه ما پوښتنه وکړه دلته لیبارټریو کې. هغه ټسټونه تقریبا 12,000 روپۍ یو ټسټ دی. نو زه چې اوس پنډۍ ته څوم نو ما 30,000 روپۍ لګېږي. نور هغه نجیب صاحب خدای خوشحال ساتي، هغه زموږ څخه وخت په وخت خپل حمایت کوي. نوره پرچینور کې مو چېرته ځای نه دی پرېښلی. هر ځای ته زه لاړ یم، که هغه ملیان دي، که چوک دي، هر چوکیلونه دي، کوم تنظیمونه دي، هغه ځای نه زه ناامیده راغلم. هغه نه ما ته څه نه شو میلاو. هیک یو کاس دی چې هغه زه نه ما خستی نه شوم. هغه دا ما سره هیلپ کوي چې 15,000 روپۍ ما ته نجیب صاحب راکړي. نورې ما ته مغره کړي وي، ټوټل 40,000 روپۍ وي. ما دا چیک اپ په سوه شو، خو بچیو علاج ما پوره نه راواخیستو. دا دی زه اوس ریډینګ اسپتال کې ولاړ یم. نو ما سره هېڅ واس دراک نشته. زه دا ویډیو نجیب صاحب ته استوم چې هغه شیر کړي. که څوک ما سره هیلپ کوئ، زه پېښور کې یم، د پنډۍ دراک ما سره نشته چې زه پنډۍ ته په لاړ شم. السلام علیکم. السلام علیکم. ټول وروڼو ته مو سید نجیب طرف نه سلام وي. امید کوم چې مو ټول مرګلي به ښه وي. خدای نه دعا کوم چې مو کاظمي چیریټي فاونډیشن ډونر دی. خدای په خپل حفظ امان کې لره. عزتمن وروڼو، تاسو یې ورته بیا د غریب ورور چې نامه جمشید حسین دی، دې ټایم پېښور ریډینګ اسپتال کې دی. تاسو ته مو ویلي وو تېر شوي ویډیو کې چې دي دا کومې 2 معصومې بچی دي، د کینسر مریضې دي. بس خپل حیثیت په مطابق دغه ورور چې څومره مثال دین اواز کېدلو، هغه مثال منډه تړه تکلیف د خپلو بچیو زندګۍ دپاره بچولې دپاره هر ممکن کوشش یې وکړلو. خو چونکې وروڼو تاسو ته زه بار بار یم چې د کینسر بیماری چې کوم علاج دی، کوم ټریټمنټ دی، دا دومره زیات مهنګه دی او دومره زیات مشکل دی چې مثال څه ښه سرمایه‌دار انسان نه وي که نه، نو دا بیماری علاج کوله غریب سړي دپاره ډېره امپاسبل دی. نو تاسو ته خپله د ویډیو کې وویله چې یاره اوس ما ته دلته راغلی یم، 2 ټسټونه یې راته لیکلي دي چې هغه ټسټونه به زه اوس پنډۍ نه کوم. هغه ټسټو په باره کې به وروڼو زه تاسو ته لا دروغ وایم چې د هغه نه بون میرو ټسټ ورته وایي چې هغه ملۍ نه سپینه اوبه غوندې کېدی، هغه خلي هغه اوبو په ذریعې، هغې وینې په ذریعې هغه ټسټ معلومیږي چې یاره دې د کینسر بیماري مثال څومره پاتې شوي دی، اوس بلاسټینګ څومره دی، آیا 10% دی، 2% دی، 3% دی. نه هغو ټسټونه د تاسو ته جمشید وروي چې 12,000 روپۍ درته نه غواړي، او 2 بچی دي چې 12 24,000 روپۍ شوي. ظاهري خبره دی چې هغه پنډۍ ته رسي، نه 4-5,000 روپۍ به مزید آنا جانا کرایه لګېږي. वो शादी टाइम هغه پېښور کې دی چې هغه یې ما ته اوس ټلیفون راکړو، قسم مې درته کولو چې ما سره خوراک پیسې نه شوې پاتې. نو وروڼو 15,000 روپۍ پرون مو څه ور کړي وي، هغه نه وروسته چې هغه ورور خدای خوشحاله آباد لره چې هغه اوس تعاون کړی. نو وروڼو 40,000 روپیو کې د دغه 2 ښایسته بچیو چې کوم مطلب چیک اپ یې وشولو، هغه میډیسنه نیم ورته میلاو شول، ټسټونه یې چې کوم دي هغه اوس پاتې شولو. نو موږ دغه ویډیو په ذریعې ټولو څومره چې موږ غیرتمند کورمیوال وروڼه دي که نه، هغوی ته ګزارش کوو پلیز د کاظمي چیریټي فاونډیشن تاسې نه څومره واسه کېږي، تاسې ښه روغ سپورټ کوئ، موږ سره هیلپ کوئ، موږ سره تعاون کوئ. عزتمنو وروڼو، موږ د کاظمي چیریټي فاونډیشن جوړ انداسې کینسر مریضانو لپاره، یتیمانو لپاره، غریبانو لپاره او داسې مطلب کسانو لپاره چې هغوی خدای نصیب چې اسرا نه وي. جمشید ورور که خبره تاسو اورېدلې چې یاره زه پرچینور په هر در وګرځېدلم، خو ما ته چا 5 روپۍ مطلب ډونیشن نه وکړو. ډېر افسوس خبره دی وروڼو. خدای دې موږ پر مې غریبانو باندې رحم وکړي او خاص کر بیا داسې کسان چې هغه داسې بیماریو سره مبتلا وي، خدای هغه ته مددګیر وګرځېږي. نو زه امید لرم چې انشاءالله د غریب ورور به مو ټول وروڼه ښه روغ سپورټ کوي. نو ډېره مننه وروڼو، خوشحاله آباد اوسئ. خاص کر هغه کسان چې هغه کاظمي چیریټي فاونډیشن د ټایم بای ټایم سپورټ کوي، داسې یتیمانو، غریبانو، مسکینانو بچیو زندګۍ بچوي. خدای هغه ته په خپله هغه بچي، هغه اولاد داسې بیماریو رنځوریو نه محفوظ وساتي. وروڼو ما سید نجیب طرف اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.